ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري نفعنا الله إيانا وإياكم بعلومه آمين يا رب العالمين. محترم زمون د اکابر د دیوبند د هغه وخت نه دا تعامل او معمول له چې ختم بخاری شریف کله کېږي د هغې لپاره دي د مدارس د مدرسې معاونین د طلباو والدین خصوصا هغه وخت کې خو د بناتو د علم رواج نو د بچو پلاران دا به راوغوښتل د دې لپاره چې دا مدرسه ده د بچي پکې زموږ سبق ویسي وي د چانې وي او دغه شانتې مدرسې له چې کوم خلک چنده ورکوي چې هغې ته پته ولګي چېرې موږ دا پیسې ټکې د خپل ځان نه لرې کوو او د حضرت محتمم صاحب په لاس کېږدو نو چې دوی پې څه کوي د هغه کارکردګي په دې موقع باندې پیښ شي او هغې د دې نه خبر شي چې یاره واقع کې زموږ دا مدرسه چې کوم سره موږ امداد کوو دا په خپل منشور او په خپل دستور کې روانه ده او په هغه عمل باندې جاري ده کوم دپاره چې موږ پیسې ټکې د مدرسې ته ورکوو هسې خو خپلې پیسې ټکې ورکول او دا ډېر ګران کار دی چنده د زړه نه وښکل دا ډېر ګران کار دی او هر مسلمان یې په دې نیت کوي چې انشاءالله دې مدرسه کې درس و تدریس کېږي زه په خپله سبق نشم ویلی زما بچي نشي ویلی دې مدرسه کې کوم بچي سبق وایي په هغې باندې به دا خرچه کېږي نو هغې د دې نه خبر شي او نورو خلکو کې ترغیب پیدا شي نورو خلکو کې ترغیب پیدا شي چې زه داسې خپل بچي خپله بچی علم ته وقف کړم دا بهترین او خوشقسمته والدین چې د چا بچي ناظره قرآن وي د چا بچي حفظ القرآن وکړو او د چا بچی بخاری شریف وي او د چا بچی یا بچی تخصص وي حدیث مبارک کې راځي یو حافظ قرآن به ځان سره انشاءالله دا څومره مستورات دي حضرت شیخ صاحب چې کوم دی ختم بخاری شریف دی موږ تاسو ټول چې کوم دی خاموش وو دا کومې زنانه چې دي انتظامیه والا دا ټول کسان خاموش کیا طالبات یې سایډ ته ودرېږي او کوم راتلونکي مېلمانه دي په طریقه او په مینه محبت یې پوه کړي د حضرت شیخ د الفاظو د هغه چې کوم دي د انوارات او د هغه د فیض نه موږ فایده واخلو دې وجې انشاءالله دا هغه بنیادي او منظور نظر څه دی نو انشاءالله ټول خاموش شئ د حضرت شیخ صاحب ختم بخاری شریف ته داسې وي مفتي صاحب دا خو هر ځای کې زنانه خو چې دوه زنانه یو ځای شي نو چې کېدی نه شي یو سړي وي یو بادشاه وي که نه چې د ټولو نه لوی دروغجن ماله پیدا کړي
نو زه به انعام ورکړم. یو کس راغی داسې چلې وی اخره کې یو کس راغی وی چې یاره ما یو 15 زنانه یا 4 زنانه ولیدې چې چپ ناستې وي ته انعام وګټه. نو زنانه خو نشي چپ کېدی خیر دی دا او بیا پروګرام دی جلسه ده دې کې به څوک اوبس کي څوک به پکې خیر دی. مفتي صاحب الله دې ستاسو په ژوند کې برکتونه کړي او دا مدرسه دا جامعه دې الله د ټول عالم دپاره مینارې نور او د رشد و هدایت مرکز وګرځي. نن الحمدلله نن سبا مدارس او خصوصا د بناتو مدرسې ډېرې زیات دي. زمونږ چې څونه تعداد د وفاق المدارس د سړو دي طالبان چې کوم سړي امتحان طالبانو ورکړ د هغې په ډبل د زنانو دی. الحمدلله دا د الله کرم دی. الحمدلله 75,000 یا 80,000 هغه طالب علمان او طالبات دي چې دوی په دې کال کې قرآن یاد کړي. ټول وایي سبحان الله. الحمدلله سعودي عرب هم د دې مثال نشي پیش کولی. زمونږ د وفاق المدارس او زمونږ د اکابر د دیوبند دا یو تنظیم دی وفاق المدارس نو 80,000 لګبګ د 75,000 د 80,000 منځ کې داسې په یو تنظیم کې په یو ملک الحمدلله نشته. خو د زنانو د علم طرف ته چې راشي نو بیا لکه په 400 کې زموږ عام طور پر 3 د وفاق المدارس د علم سنټرې به وي. یو به دارالعلوم اسلامیه 400 دویم به نعمانیه و بل سنټر په شب قدر کې نو 400 کې نو تنګي کې نو دا 2 سنټر کې. خو چې کله د بناتو علم زیات شو نو دغسې د بنینو زیات شو خو د بناتو هغه اوس هم په ډبل کېږي الحمدلله. او ثواب هو هغه دی خوش قسمتي هو هغه ده د مور او پلار چې څنګه یو بچی حافظ شو دا بچی به سره د ځانه 11 کسان جنت ته بوځي. ټول وایي سبحان الله. یو بچی عالمه شوه عالم ته به الله د قیامت په ورځ اجازت ورکړي چې ته د اسمان د ستورو هم رضان سره ګناهګار جنت ته بوځه. سبحان الله. نو چې یو عالم شو نو دغسې چې یو عالمه په کور کې پیدا شوه په خاندان کې پیدا شوه د هغې ته به خدای دغه سعادت ورکړي. دا نه چې دا زنانه د دې ته به نه میلاوي. نو هغه مور او پلار چې دلته ناست دي دا ډېر خوش قسمته دي. د حضرت مفتي تسلیم الحق صاحب او د ده د استادانو د دې تلیق ښکلي کړي شکریه دې ادا کړي چې ده ورته الحمدلله داسې یو موقع ورکړې ده داسې یو موقع ورکړې ده چې الحمدلله دغه بچو دلته علم حاصل کو نن دا د بخاري شریف ختم دی. نو دا د مفتي تسلیم الحق صاحب مدرسه چلول او بیا د بناتو دا ډېره ګراني شل خطري وي اندروني او بیروني هر طرف ته خطري وي. موږ الحمدلله په دې میدان کې د 1993 نه لګي په شب قدر کې زمونږ د مدرسې نه مخکې د بناتو مدرسه نه وه الحمدلله. نو د هغې د وجې نه زمونږ تجربه په دې کې ډېره ده. دا ډېر نازک کار دی. ګوره یو مور او پلار وي هغه پیغله بچی مدرسې ته لیږي نو څومره لویه ذمهواري ده. په ایمان به یې څوک خپله پیغله لور سکول ته نه لیږي کالج ته یې نه لیږي په مدرسې اعتماد وي. بیا د عام د کالج او د سکول د بچو د طالباتو او د مدرسې د طالبې فرق. سکول طالبات یې اکثر پرمن سر بورخه پاړو اصلي نه ځکه د هغې په قانون کې بورخه نه وي. اوس الحمدلله اقرا سکولونه شو د هغې په وجه باندې نورو سکولونو کې دا ترتیب د بورخو شروع شو. مدرسې طالب راځي دستانې یې چولي جرابې یې چولي بورخې یې چولي. نو دا د دې مدارسو برکت دی. ټول وایي الحمدلله. او کار نازک دی محتمم دپاره د هغه په سر ذمهواري راغله. دا بچی د کوره راووته د مدرسې په نوم الله دې نه کړي بل اړخ ته لاړه. ذمهواري د محتمم په سر ده. پلار ته تپوس کوي. موږ به د دې تجربو نه
یو ځل یو سړی راغی مازدیګر او داسې سترګې یې راوچې چې زما لور خو به 4 بجې راته دا خو د 6 بجې شوې څه شوه یا لکه موږ خو پته نه لګي خو خو راځي او خپلو ملګرو سره ځي موږ ته څه پته لګي بیا ماښام شو سړی بیا راغی بچي مې منډې وایي یاران دوستانو ته چېرته دا پلانکي دا بچی دا چېرته تللی هغې سره چې کوم ملګري به په قافلې کې راتلې هغې ته یې ویلي چې زه مې ترور کره لاړم او ترور مې ناجوړه ده زه به نن هغې کوي خو هغې ورته کور کې رنګ وکړې مونږ ته پته نه لګېده په خدای یقینو کې هغه 2-3 ګنټې په مونږ داسې تېرې شوې که نه چې بس الله ته زموږ حالت معلوم و نو نو ډېر نازک کار دی مدرسه چلول دا ته مفتي تسلیم الحق ته سلام پکار دل الله ډېره لوی حوصله ورکړې ده د لوی مضبوطې حوصلې مالک دی بیا الحمدلله دې ته د یخو اوبو انتظام د ګرمو اوبو انتظام د موسم مطابق حالات برابرول تا ته سوال ما ته سوال ده ته سوال او مستغلي سړی دی الحمدلله هغه الله ډېر لوی قوت او جرأت ورکړی دی موږ داسې نشو کولی هغه الله ډېر لوی جرأت ورکړی دی نو بیا د حالاتو مطابق بچو ته ماحول ورکول د هغې د مطابق د استاد انتظام کول د هغې دپاره د بجلۍ د سویګیس د سولر انتظام کول دا ډېر مشکلات لري تاسو خپله تاسو سوچ کور کې صرف 4-5 کسان یو د هغې انتظام نشو کولی او بیا دا دومره غټه مدرسه الحمدلله 26 طالبات یقیني ده څنګه چې مفتي صاحب وایي په شب قدر کې دومره لوی طالبات د دوره حدیث بل دی کې نشته نو دا څو خبرې نورې دي خو وخت لږ دی ما یو بل ځای کې معادله بیا پکې 2 مړي شوي دي هغې ته هم حاضري ده نو زه زموږ استاد محترم شیخ الحدیث امیر المؤمنین فی الحدیث امام العلماء والصلحاء شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب نور الله مرقده چا چې دا پوری مدرسه جوړه کړې وه هغې به ختم بخاري شریف فرمایو 3.5 څلور ګنټې په 2 کسان به مو بیمار و کمزور و راغلم مس په نشست باندې به م کېنم او هغې چې به شروع کړم نو دې جوخ ځای کې به چا نه اورېدلو کمزور و او بیا به الله داسې روحاني طاقت پکې پیدا داسې یو روحاني قوت به پکې پیدا شو چې 3.5 ګنټې به لګیو او د دارالعلوم هغه زوړ قدیم عمارت چې و د هغې نه سړکه پورې به خلکو هغه اواز اورېده بغیر د لوسپیکر نو دا خو هغه کابیرو بزرګانو ډېر لوی خلک نو نن سبا بل هغه به ټول طالبان به هغه خلک به چې هغه د مدرسې سره د علم سره وابسته خلکو عام دعوت منو لکه اوس دا پورې د مدرسې دستربندي کېږي داسې دستربندي به هغه وخت کې نه وه څوک بې خبرون نه اوس په دې باندې شکر د شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب هم یو کلپ دی د دې ختمات بخاري نو هلته به چې دې چاته دعوت نو خو خلکو به غوږ ایښلی و خبره د مدرسې عراقینو سره بې رابطه وه چېرې ختم بخاري کله کېږي ګورې مونږ به خبره وی د مدرسې والا به چې کوم ناظمانو د شیخ صاحب نه پټ هغه خلک چې هغې به همه وخت د مدرسې سره رابطه وه چنده به یې ورکوله جوخ به اوسېدل نو هغې ته به هغې پټه پټه هغه وخت کې موبایل وي نه ټیلیفونونو په ټیلیفون به یې ورته اطلاع وکړه نمبر یې به خلکو ورته پرېښی وي چې مونږ هر ځای کې مونږ ته به اطلاع کوي خو چاته دا پته نه لګي مونږ ته به هم د شپې نه پته نه وه چې سبا به زمونږ ختم بخاري وي داسې یو عجیبه نظام دی او په خدای یقین دې پام وکړي چې دې خلکو ته چا اعلان وکړي چې ختم به حضرت شیخ شروع ما 3.5 ګنټې 4 ګنټې په دې کې به د نوخات نه خلک راورسېدل د پبو نه به راورسېدل پېښور نه به راورسېدل رابطې به خلکو مدرسې والا سره وي نو مخلوق به ډېر راغی حضرت شیخ چې به بیا دعا کوله او یقیني ده د هغې دعا تا به یقین وشو چې به تا دعا قبوله ده اکثر حاجي عبدالوهاب صاحب رحمت الله علیه دغه ورځ کې به هغه تشریف راوړو نو حضرت شیخ کېدای شي چې هغه ته به یې ویل چې موږ ته به دا پته نه لګي چې د دې بزرګانو منځ کې څه خبرې به کېدې
ناغه هغه شپې ته تشریف راوړي سار 8 بجې بعد حضرت شیخ الحدیث صاحب شروع کړو تر 12 پورې 9 بجې به شروع کړو د یوې پورې به لګیو ختم بخاری به او دا ډېر لوی مقام لري مرتبه لري بیا دې کې ډېرې علمي خبرې دي هغه زه نه کوم چونکې دا مجلس د زنانو دی زیاتې هغې دي سړي الحمدلله علمي حلقو کې کینی د علماو خبرې اوري دا زنانه چې کوم نن مدرسې ته راغلي دي الله دې له یو مقبر کړي چې دې څه زده کړي موږ او تاسو څه زده کړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې د یو زنانه ذکر وکړو پیچې ډېره زیاته منګزاره ده ډېره نیکه ښځه او ډېره تقواداره ده دونه منځونه کوي چې دونه منځ څوک هم نشي کولی بیا ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره روژې نیسي چې دونه روژې څوک هم نشي نیولی او تلاوت کوي او داسې عبادت کوي ذکر کوي خو یو مرض پکې دی مشکات شریف کې دا حدیث ته بخاري شریف جلد ثانی کې تیر شوی دی خو یو مرض پکې دی مونږ وایو که نه یو پوټي ګناه نه کوي پوټي هغه څه شی ده وي د سهار جمعې له نشم پاڅېدی دا به د ډېره پوټي ښکاري انا لله نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د سهار د جمعې نه محرومه شو دې له ټولو خیرونو نه محرومه او نبی علیہ السلام فرمایي په هغه بنده باندې غریبي فقر او فاقه داسې راځي لکه څنګه چې ما خپلې سوچ هر سړی پریشانه دی که نه دی رښتیا ووایئ تاسو دا یو خبره تاسو ته کوم هر سړی پریشانه دی که نه دی وجه دغه ده سهار لمونځ کې د کور صرف سپین ږیري بوډاګان لاړ شي جوانانو خواړو څوک تصور نشي کولی چې سهار جمعې ته به لاړ شي نو په هر کور کې پریشاني ده هر کور کې غمجني ده که نه ده وجه دغه ده دا سهار پاڅېدل دا ډېر لوی صفت ډېرې بیمارۍ د دغې وجې ده حدیث مبارک راځي شیطان ورته په غوږ کې متیازي کړي او ټپی یې او زنانه هغه ماشوم ټپی که نه اوده شه اوده شه اوده شه الله للو للو ودغه د شیطان دته الله للو للو وایي خو هغه حرامي خو ورته خپل کنځل کوي او ورته مونږ وایي الله زنانه وایي که نه او ماشوم ته وایي اوده شه اوده شه او دا حرامي ورته په غوږ کې متیازي وکړي او وایي ښه ډېر ښه دوست دی اوده شه اوده شه ټپی یې ټپي معنا نه دی چې دله ښه خوب ورشي نو دا ډېرې نورې خبرې بیړه ډېر غواړي کاش چې دا وخت ډېر وي او دغه ما وی مفتي صاحب ما نه وخت اخیستو ما دا ختم د ایثار دی نو زه خو خوشحاله یم چې انشاءالله څه ناڅه حق به پوره کړو سهار کې وخت ډېر او اوس 3 پروګرام د ګونډا کې قاري صاحب فضلیمین زموږ ډېر ښه دوست دی ختم نبوت کې مونږ سره دی ټول دیني کارونو کې کلک دی هغه ته مې صرف حاضري وکړه 15 منټه بیا بل مولانا نعمان صاحب نکاح کڼې کې هلته دغسې ختم بخاري شریف د لوی تقریب د بزرګان علما راغوښتي دي بعضې ته ما دعوت ورکړو خو مفتي تسلیم الحق صاحب خو زموږ نیازبین دی هر جمعه کې کوشش کوي چې موږ له راشي کانګړې ته زموږ سره په ذکر کې شریک وي د جمعې په شپه نورو اعمالو کې او د سره زموږ محبت دی د موږ سره دی نو په کار خو دا ده چې د ختم بخاري خو هغه نه پوره کېږي وخت لږ دی بل زنانه دي هغه غریبانان هم تنګي نو زه کوشش کوم چې الله دې توفیق راکړي چې اختصار سره وکړو اختصار سره معنا دا نه نو دغه زنانه ذکر وشو چې دې زنانه ډېره نیکه ده ډېره پاکه ده او ډېره تهجد ګزار او نفلونه کوي او روژې نیسي په یو ورکوټ کې ګناه دې کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل څه ګناه دې کېږي وایي د دې نه ګاونډیان جیران حدیث مبارک راځي چې د دې نه ګاونډیان په تکلیف د خپلې نه ګاونډیان تکلیف ورکوي جګړې کوي کنځل کوي نبی علیه السلام فرمایل النار فی النار دا خو په جهنم دا خو جهنمي ده د دې خو یو عمل نه دی قبول دا ماحول څنګه د زنانو دی دې موږ تاسو سوچو چې په ایمان وې زموږ د خپلې نه څوک محفوظ دي اولنې شروع ورته امام پسې مونځ الله ته وړاندې چې خدای دا مونږ کې نیک سړی دی قرآن زده دی حدیث زده دی
موږ ورپسې کوټې پیدا قراره شو نو خبرې ورپسې ده دا عام معمول د پښتنو دغه ده نو نبی علیہ السلام فرمایي چې د دین ګاونډیان محفوظ نه دي دا به په اور کې انها پینا دا د جهنمي ده د یو بل زنانه ذکر وشو وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یو زنانه ده اړیره کمزورې ده صدقې خیرات وسې نشته نفلونه ډېر نشي کولی بیماره ده منځونه نشي کولی بس فرد منځ کوي نفلونه نشي کولی خو یو صفت پکې دی سبحان الله وایي چې هغه ټول خلک د کور خلک هم ترې محفوظ دي ګاونډیان هم ترې محفوظ دي ټول خلکو ته ډېره ګرانه ده د هر څه عزت کوي نبي علیه السلام فرمایل دا به په جنت یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم عشاق صحابه کرام نرسي مسجد نبوي مبارک جمعات کې نرسي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لکه یو جنتی را روان دی اوس بلاش یو صحابي راغی نو نبی اسلام فرمایي چې څوک جنتی کې لیدل غواړي دا راغی بیا په دویمه درېیمه ورځ څلورمه ورځ بیا فرمایي که څوک په دنیا کې جنتی لیدل غواړي نو یو سړی را روان دی اوس بلاش مکه صحابي بیا ورځ یو پس نبی اسلام بیا صحابه کرام سره ناست په بل وخت کې بیا لکه یو کس جنتی دنیا کې لیدل غواړي نو یو کس را روان دی اقا صحابي بیا صحابه کرام خو ډېر عشق او محبت او د جنت شوق د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احکاماتو د هغې په خولې مبارکې نه وتلې خبرو باندې عمل او یقین یو صحابي دی هغه باندې جوړه کړه دله لاړ او سره کېناست د هغه دوکان کاروبار یې کو کاروبار نه فارغه شو دی ورسره روان شو ویې څه کې ویې یاره کور والا نه خفه شوي کور او بل ځای نشته نو تا سره به شپه وکړو راځه خدای دې درکړې نه ولا مېلمان خو مهمان نواز خلک د شپې دغه صحابي مېلمه صحابي دلته پاتې شو کور والا صحابي را پاڅېد دو رکعته څلور رکعته یې کړو سبحان الله الحمدلله ویده شو سبا شو کاروبار له لاړ دین مو سره لاړ دویمه شپه درېیمه شپه د خبره مختصر کوم په درېیمه ورځ د مېلمه درې ورځې حقي ډېر به نه ډېره کېږي هغه بیا ډېره مسله ده مفتي صاحب نه تپوس کوی کوي ته صرف اشارې په مفتي صاحب درته بیا د دې شرحه کوي ټیک ده داسې که مفتي صاحب الحمدلله الله صفا زبان ورکړي دي زمونږ یو خبره ویل غواړو ونه ویلې کېږي الله دې د علي په ژوند کې برکتونه کېږي دی ورته وایي چې یاره که زه خفه نه وم هلک وم خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم درې ورځې وفرمایل مختلفو وختونو کې وفرمایل چې جنتي لیدل غواړو اوس به راشي ته به رالې نو زه وایم چې دا تا داسې څه عمل دی چې هغه زه وکړم چې زه هم جنتي شم وګوره سبحان الله صحابو کې د اعمالو دومره شوق او محبت او جذبه ما وی چې دغه عمل زه مو وینم دا ته څه عمل کې ویل یاره وړه زه خو دغه کاروباري سړی یم د ورځې کاروبار وکړم د شپې دغه مختصر عبادت راپاڅېدم سبحان الله الحمدلله دوه رکعته څلور رکعته دې نه علاوه نور عمل نشم کولی د ورځې روژه نشم نیولی ځکه کاروباري مکان مشقت کوم نو دا نبي علیه السلام ولې وی بس دغه دي نو زما خو بل څه عمل نشته زه دې را روان شوم څه ځای پورې روان او هلکه ودرېږه یو خبره مې یاده شوه کېدی شي چې دا نبي علیه السلام دوی بیا هغه دغه ده دا معنی ډېره وه هغه څه شي وایي که ما سره څوک ښه کوي او که بد کوي و هېڅ مسلمان ته مې پړه کې بد نه راځي سبحان مسلمان ته مې پړه کې بد نه راځي او د هغه د سپکاوي نیت به ما پړه کې نه راځي که څوک را سره ښه کوي او که بد کوي والعافین عن الناس دا کار ذلک او دا لوی صفت الله دې موږ او تاسو ته دا صفت راکړي دا ډېرې خبرې دي په حرم شریف کې
زمونږ کابر غریب یو سړی ولاړ وایي خدای چې زه د دې ځای نه ځم نو زما هغه مشر ورور الله چې سړی مات شي ورور ته په حرم شریف کې خیرېږي حالانکې خیرې ګوره ډېر د سپېرو خلکو کار نبی علیہ السلام یو ځل د زنانو مجلس ته تشریف جوړ دا نن حضرت مفتی صاحب دا مجلس هم الحمدلله حضرت عبدالمجید لودیانوي رحمت الله علیه چې هغه د وقاف المدارس هم صدر و د ختم نبوت هم امیر و ډېر لوی سړی و هغې وایي چې زمونږ د اکابرو د دیوبند دا عمل دی چې موږ او تاسو دغسې مجلس ته یاران دوستان راوغواړو په دعا کې او بیا د زنانو دا مجلس لکه مفتي صاحب نن دغه طالبات خپلو خپلوانو ته دعوت ورکړی دی نو دا بدعت نه دی ځکه نبي علیه السلام په خپله یو زنانه راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سړي خو هر وخت ستاسو په مجلس کې ناستي دین زده کوي موږ محروم یو موږ ته هم یو وخت راکړي نبی علیہ السلام ته وویل پلان کې کور ته زنانه ټولې راجمع شي او نبی علیہ السلام هلته تشریف یوړو او ورته ویل چې تاسو سرسایه ډېره وکړئ د اختر په ورځ هم تشریف وړئ وایي تاسو سرسایه ډېره ورکړئ ولې تکثرن اللعن وتکفرن العشیره تاسو خیرې ډېرې کوئ د خاوندانو ناشکري ډېره کوي ښځې سره هر څومره احسان چې کوي وایي بیا وایي ما په دې کور کې خیر ونه مومي وایي که نه دا شته دی شمایل ترمذي شریف کې تیر شو دا حدیث دې او یو راستنه به هر یو د خپل خاوند صفت دی دا یوه نو دا خدای هر څنګه احسان چې ورسره کوي او معمولی څه تکلیف راشي هغه دې کور کې ما روح ورځ دی او یې د ګل په شان د ځواني مې وسره خولې کړ وای کنه وای نو یې لکه دا عالم چې جوان چې خدای ګل په شان د ځوانو د ځواني څخه خولې په زنانو کې دا مرض دی ځکه نبی علیہ السلام ورته وفرمایل چې تاسو سرسایه ډېره ورکړئ الحمدلله د مدرسې سره اوس وابستګي شوه دغه بچو ته یو نصیحت هم کوم تاسو اوس که تاسو غواړئ چې ستاسو د خاوند کور ستاسو د پلار کور کې انقلاب راشي نو تاسو یې راوستی شي زه اکثر وایم په دې شب قدر کې زموږ دوستان دي نو مې معلوم نه عالم لکه اوس داسې هر سړی ګوري نو بیا لکه دغه ده اوري خلک نو بیا نامناسب دي هغه ډېر انقلاب په خلکو کې راغی هغې داسې دین نه لرې غوندې بل شان ته غوندې او انقلاب پکې راغی جوانان یې ګیرې پرېښوي یو کس به پکې لم لاړل ما تپوس وکړ تبلیغ کې انقلاب اکثر راځي د انسان حالت بدلی کې خو ما جدي کوي چیرې لا یا څلورو میاشتو لم څوک نه لیدلی او دا یو پکې عالم شو دی نو ګیرې پرې چې داسې چلو شو بیا یې لاړل الحمدلله څلور میاشتې ولګولې خو د اول چې دی برابر شو په سنت او بیا د هغې نه پس لاړ اوس پریشان وم چې یاره د خلکو سره خو زما ډېر عمر مې تعلق دی چې دا د تبدیلي دې کې څه خبرې بیا علماو پسې کولې دا تبدیلي دې کې څنګه راغلی هغه چې پته ما تپوس وکړو هغې کې خوا کې ورسره د بناتو مدرسه جوړه شوه یو کس پکې و یو ورور پکې و د هغوی بچی وه هغه مدرسې ته سبق لتله راتلو شو چې سمونی سبق وي هغه بچی دونه پوه شوه چې کور کې تعلیم کولی تعلیم الدین د حضرت تانوي صاحب رسالې دي هغه دې مختلف وړې وړې رسالې دي د استاد نبوي او د بچی به بیا کور کې د هغې درس د هغې په وجه الحمدلله په هغې کې اوس عالمان حافظان عالمات یې خدای پیدا کړي دغه یوې بچې محنت وکړو نو که دا بچې را چې کومې الحمدلله شل فیصد زنانه دا فارغانې شو چې دې محنت وکړي په دې ټول علاقه کې به یو انقلاب راوړي ایمان وایي دا سړي چې جهنمي کېږي نو د ښځې د لاسه جهنم ته ځي د ښځې د لاسه ځي شرمېږي د ښځې د لاسه ځي چې څه وي که عزت راځي د ښځې د لاسه راځي یو سړی دی مثال هغه افسر دی نیکه ښځه راغله هغه ورته ویل چې خاوند ده داسې ډېر شوي دي الحمدلله ډېر مثالونه موجود دي اوس خو نن سبا الحمدلله عالمات یې ډېرې شوي دا مثالونه ډېر راغلي چې واده شوه خاوند ته د ډوډۍ شپې نه وایي
چې خاوند ما له الله علم راکړی دی قرآن او حدیث خبرې زما ستا زندګي به هله تېرېږي چې ته ما سره د قرآن او د حدیث مطابق زندګي تا رشوت اخیستو پولیس کې وې بل ځای کې وې بل ځای کې وې تا به رشوت اخیسته نن نه پس نه وایي توبه وباسه دا چې کوم دی اخیستی دا صدقه کړه زما ستا ژوند تېرېږي که نه تېرېږي ډېرې بچې داسې دي چې هغوی د خاوندانو نه طلاقونه واخیست ته د شریعت مطابق نه کېږي بس زما ستا ژوند نه کېږي ډېر داسې سړي چې تبلیغ کې وخت لګولی دي یا مدرسې ته تللی دي ښځو له طلاق ورکوي شرعي پرده نه کوي هغې خو عزم پکار دی اراده پکار ده انشاءالله انقلاب به راځي سړي نه زنانه مطالبې کوي نو د دې غریب خو دومره تنخواه یا مدن یې دومره وینه نو بیا اخلاق یې حراکت یې رشوت یې دا ټول کارونه خو د دغې دپاره کېږي که نه د بل څه دپاره کېږي تاسو خپلو کې ناست یو مرکه کوو یو جرګه کوو داسې چې کېږي خو هم د دغې دپاره کېږي چې د ښځې مطالبې کوي ښځه ورته وایي مور سره جګړه وکړه اکثر تاسو وارئ هلک دې واده وکړو په مور یې لاله کړه ولې وایي مور او ښځې جګړې کولې مور یې لاله کړه انا لله په ټوپه کې ولیکي دا ټولې خبرې د ښځې نه پیلاوېږي چې الحمدلله یو کور ته عالمه ښځه راغله د خدای به هغه کور ټول سم کړي یو کور ته عالم په یو کور کې پیدا شو خدای به د کور انقلاب راولي د کور حالت به بدل کړي د کلي حالت به الله بدل کړي د علاقې حالت به الله بدل کړي په کور کې یو کس تبلیغ کې وخت ولګي جی جی او زه درځم همغه مدرسې والي نو بیا الله دغه یو کس په وجه کور کې انقلاب راولي یو کس تبلیغ کې راشي بچي مدرسې ته ولي لور مدرسې ته ولي کیفیت یې بدل شي روح یې بدل شي نو که دا بچی چې کوم کور ته لاړه هلته وي چې شرعي پرده وي د تره د زوی نه به پرده وي د ماما د زوی نه به پرده وي دا خرابې چې پیدا کېږي دغې نه پیدا کېږي دا مفتیان صاحبان ناست حرمت د مصاهرت دا یو ضروري مسله ده حرمت د مصاهرت دا علما ځان پوهېږي اوس مونږ وایي که نه اله زلمې زوی وي پیغله انګورې وي زوی ته وي اله دا قرآندار دې بوځه ماما کرے بوځه موټرسایکل یې بوځي که نه بوځي شرعاً که د دې زړه کې شهوت نظر راغی دا بچې په دې خاوند باندې حرامه شوه خیال لري اوس نن سبا موبایل دي موبایل ډېر تباهي پیدا کړه هلک چې دی ګندګي ګوري خپلې خور ته مینت غلط پلار مور ته مینت غلط ترور ته مینت غلط او چې دغه نیتونه د غلطۍ وکړو نو هغه حرام شي ډېرې نازکې مسلې دا به بیا د مفتیانو نه زده کې دا خبرې تاسو ته بچې طالباتو ته هم کو چې شرعي پرده نه کول شرعي پرده نه کول ګناه کبیره ده کو خلک دغه پرده نه کول جایز ګڼي نو بیا ته ایمان لاړ ایمان ته لاړ اوس خفه کېږي وایي د تره زوی دی راغی وایي تا ورسره ستړي مه شي ونه کړه وایي که نه وایي په ایمان وایي پښتاني که نه وایي خوړی مې راغی تا ورسره ستړي مه شي ونه کړه لور باندې کوتک کېږي دا پرې ډېر ظلم دی الله نه ویریږي پرده الله حکم دی د الله حکم نه منل هغه ګناه کبیره ده خو بیا دغه جایز ګڼل ایمان دی خبره نازکه ده په تاسو هم نازکه لګي په هغې هم نازکه لګي ما ته پته ده خو آخر څوک به یې راته وایي په داسې موقع کې ونه وایي نو کله به یې راته وایي د جمعې په ورځ خو تاسو داسې وخت کې راځئ چې بس خطبه شروع کېږي داسې ده که نه ده دا مسله ډېره نازکه ده د الله نه ویریږو شرعي پرده په کور کې زما د ښځې زما د ورور نه پرده ده خیال هم دی لاس به ورسره نه میلاوي په خندا خندا به ورسره خبرې نه کوي دې طالباتو خو وي مفتي صاحب محترم داسې ده که نه طالباتو خو وي ډېر کورونه په دې وران شي چې دا بچې واده شوه دا عالمه ده او وایي زه به شرعي پرده کوم وخل ټکول او بس اخره کې هغه بچې
روزي طلاق والی خاون خلا والی چې ولې ما ته اخرت را لتبا کړي نو الله وی الله جل شانو قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا ای ایمان والو خپل ځانونه خپل بچي د جهنم د اور نه بچي خبر ډېر زیات دي خو زه بس په دې به اکتفا وکړم باب قول الله تعالی امام بخاری رحمت الله علیه لومبني باب کیف کان بدء الى رسول الله صلی الله علیه وسلم کتاب الوحی دی هغه کې لومبني حدیث انما الاعمال بالنیات دا عملونو مدار په نیت سره دی الله جل شانه فرمایي ونزع الموازين القسط ليوم القيامه من بكيدو تلد انصاف ليوم القيامه اي في يوم القيامه د قیامت دې کډې خپلې دماغ ورته ته وان اعمال بني ادم وقولهم يوزن او یقینا عملونه د بني ادم او د دې وینا دا یوزن یا توزن دي کې تغلی وقال مجاهد امام مجاهد سے امام تفسیر دی وی القسطاس یا القسطاس برابری ته وی العدل انصاف بالرومیه دا پرومه جبه کې د داري چې اوس دا لفظ خود رومی دی قرآن کې رومی لفظ سکی بدا د زبانونو توارد دی یو لفظ هغه په عربی کې دی فارسی کې دی لکه تنور مثال فتنه اردو کې وای پښتو کې مو یلکه مو وای په فتنه باز دی اردو کې وای په عربی کې وای دا څه نور ډیر لفظونه دي چې هغه ویل کېږي نو تنور او فتنه دا خو د څه لفظونه دي چې په هر ژبه کې دي دا څه نور ډیر دي علامه مستراباسی یو سړی الله دې وبخي وفات شو هغه په دې باندې ډېر تحقیق کړو د هرې ژبې اما اخذ چې دا لفظ د کوم ځای نه راوتی دی بیا کوم ځای ته تللی نو ډېر داسې لفظونه دي چې پښتو کې ویل کېږي فارسي کې ویل کېږي عربي کې ویل کېږي انګلیش کې نو دا یقالو او ویل کېږي القسط مصدر المقصد دا قسط دا مصدر د مقصد وهو العادل انصاف واما القاصد فهو الجائر قاصد ظالم وهو الجائر ظالم جور هغه کډې خبرې دی دا تنو کوم او به قالحت علما ناس دا علمي تحقیقات دي کدا د شروع کوم نو تاسو به ګنه په زنانه په دې مجلس ان شاء الله نو ولکو هغه کې خلقي زموږ ساتي د کرامو وکړو وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمار بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لیوی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی کلمتان حبیبتان الی الرحمن دو کلمې دي چې ډېرې خوښې دي الله کلمتان دو کلمې دي حبیبتان الی الرحمن الله ته ډېرې زیاتې خوښې حدیث مبارک کې راځي د الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو عمل داسې دی چې د قیامت په ورځ د میزان په تله کې ډېر دروند دی ډېر وزني دی خو افسوس دا دی چې زما امتیان یې نه کوي نشي کولی ښه چې ډېر اسان دی او ډېر وزني دی ولې نشي کولی نن سبا خو بس موبایل راووتې خلک نور هم په غضب اخته شو سلام یې لا ګرځولي نه داس موبایل چې یاره بل د دوست داسې جازونه تلو هغه ډوبېږي او یا جازونه تلو هغه غوړ شو بس تاسې ورن موبایل سبحان الله الحمدلله نبی علیہ السلام فرمایي هر مون سره 10 مرتبه سبحان الله 10 مرتبه الحمدلله 10 مرتبه الله اکبر آسان دی کنه دی وی ډېر آسان دی په زمو متیا نه ټول کې ډېر د میزان پته لګي ډېر درنی دی حدیث مبارک راځي سو چې سلسله سبحان الله الحمدلله الحمد 33 مرتبه سلسله سبحان الله ساروي سلسله ما هم وي د قیامت په ورځ باندې دې مخونه د بجلی د پړق په شان دي پړقېږي بل اسه پړقار مکي او حدیث مبارک راځي دی په خندا جنت دی حدیث مبارک راځي ذاکرین به د نور په منبرونو ناس
او حدیث مبارک راځي د الله په نس باندې دا ټول دنیا یو چاپړي کې واچي او سبحان الله الحمدلله وی حضرت سليمان عليه السلام روانو یو ځل چوي چې او سبحان الله سليمان عليه السلام دومره به باچی ده دومره غټه باچی خو د بل چا نشته هغه आवाज اورې د وته ودرېږي وی تاسو وی ما وی چې سبحان الله سليمان عليه السلام دومره به باچی ده آل داود وی هغه فرمایي سليمان عليه السلام فرمایي سليمان عليه السلام فرمایي چې زما د ټول بادشاہي استاد اعمال وکړه دا ټول مدد نه ده هغه حیثیت نشته نو سبحان الله الحمدلله وی آسان دي کنه دي وای بکنه زنانه مې د خیال دي وای هر مون سره زګه د تسبیحات فاطمه دي د الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل بچی ته سیدنا فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته خود لري چې سبحان الله 33 مرتبه الحمدلله 33 مرتبه الله اکبر 34 مرتبه وای نو دا ډېر حدیث مبارک راځي چې څوک پریشان دي بیماری دي ورکړه تکلیفونه دي قرضونه دي جنگ جګړې دي حدیث مبارک راځي د سار د فرض او د سنت مسجد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله واتوب الیه دا دی وای دی به د دنیا محتاجه به پد نه راځي د دنیا فقیره به پد نه راځي نو اسانه راګرانه د خسار مباسسو ایو کس ته نو ویل راغلو ورډر پیجی داسې چل ټول خلک ټول کې بیماران دي خلک ټول ګرمان ما یې د سار مون سنت کې د ویجی د پاسار پاسې دي ولې کومه ما دې چې نشي پاسې دي بیا خو وظیفه ولا غواړي نو د الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشکات شریف کې حدیث بخاری شریف کې تیر شوی چې دا څوک وایي د باندې به داسې ځونه ناراضي محتاجه فقیره بیماری قرضونه دا ورته ناراضي او زمون حضرت صاحب رحمت الله علیه په خپل سلسله مبارک لیکي حضرت اقدس فقيه العصر مفتي اعظم پاکستان دا دستګر دی د الله غیبی مدد کی سو کې چې سال د فرض او د سنت منځ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله واتوب الیه فسبح بحمد ربک واستغفر سورۃ کوثر کې دي کنه الله خپل محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوي فسبح بحمد ربک د خپل رب ثنا او صفات او استغفر او استغفار ځکه نبی علیہ السلام دا موږ تاسو ته خو دې نو سودا اسانه ده ګرانه شروع کو به کنه سار جمیله و پاسو ان شاء الله حبیبتان علی اللسان فجواب ویلو کې ډیر آسان دي هر سړی ویلی شي مولا سے امی سے زنانا نارینا بوډېګان سپینسری تورسری ارسو کې ویلی شي سشي او یې ثقيلتان فی المیزان د میزان په تله کې د الله په نس داګه ډیر لوی وزن دی ډیر درنی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ټول وای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله واتوب الیه وصلی الله تعالی علی خیر ما خو هیڅ خبرې ډیره کو په دا وخت ډیر دغه الله دې مفتي صاحب د خدمتونو قبول ومنځي